اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما جاء في شعر رسول الله صلی الله علیه وسلم. باب ته په بیان د هغې روایاتو کې چې راغلي دي په باره د ویښتانو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویښتانو طریقه څنګه وه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نصف اذنيه. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویښتان تر نیمایي غوږونو پورې وو. دې ځای پورې نیمایي غوږونه. وبه قال حدثنا هداد بن السري قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي الزباد عن شيخان بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغتسل وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكان له شعر فوق الجمه ودون المغفره. ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي ما به غسل کاوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو لوښي نه وکان له شعر فوق الجمه ودون الوفا او د ده ویښتان د جمې نه بره او د وفرې نه ښکته وه، یعنې دغه ته رسېدل، د نرمیو د غوږونو ته رسېده. د جمعه خو دې ته وایي درې قسمه ویښته دي: وفره و، لمه و، جمعه. د دې مجموعې نه ولجه جوړېږي. ولجه صحیح ده. وفره دې ته وایي چې د دې غوږونو نرمیو سره وي. صحیح ده. نصف اذنینو پورې خو منتها یې دا ده چې نرمیو د غوږونو ته دې نه چې راښکته یي هغې ته لمه وایي او د دې وږو سره چې لګېږي دې ته جمعه وایي. تاسو په خبره پوه شئ. د وفرې نه د جمعې نه ورپاسه و او د وفرې نه راښکته و، د لمې په مقدار و، یعنې د غوږونو د نرمیو یا د دې نه لږ شانې ځوړند و. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښتان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج په موقع او د عمرو په موقع کې یو ځل قصر کړی دی او نور به هر ځلې حلق کاوه او د هغې نه علاوه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویښتان کاوه. ویښتان پرېښودل عزیمت دی او خرول حلق دا رخصت دی. دواړه جایز دي خو ثواب په پرېښودو کې ډېر دی. خو هله چې صحیح طریقې سره وي او دغه یې وشي، حفاظت یې وشي. پخوا به طالبانو د ویښتانو ډېر حفاظت کوو. مونږ به غټ غټ ویښته حفاظت به هم کوو. شیمپو کې به هم د هګۍ زیړ ګډ کړل، هغه به هم میکس کړل، بیا به هم پرې ویښته وینځل. تاسو یقین وکړئ اول به په چړشمو داسې غوړ کړئ چې چړشم به ترې څڅېدل. لږ به پرېښود او بیا به هغه شیمپوګانې به ویست. پخوا خو ډېرې ساده شیمپوګانې، هغې کې به هم دا د هګۍ زیړ واچول، هغه به یې میکس کړ او ویښته به یې پرې وینځل. ویښته به داسې نرم به و لکه د ورېښمو په شان. تاسو یقین وکړئ چې ډېر نرم به او ډېر کلک به و، ویښته به ترې نه راجیده کېده. اوس خو که د طالبانو سر له لاس واوړې نو ویښته به دلته پرې راځي. که بالښت باندې سر کېښودو نو لاندې به ترې ویښته پراته وي. سیده که نه هغه کلک شي، کلکېدل به. اوس دا شیمپوګان دا تیزابیت لري، دا ډېر نقصان کوي ویښتانو ته او دوی خو لګېدلي هم دقه باندې کوي. وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال اخبرنا ابن قتل قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا بينما بين منكبين وكانت جمته تضرب شهرا درمیانه و او لږه شان فاصله یې وه د منکبینو په منځ کې
او جمعی تضرب شحمة اذنی وهله به نرمۍ د غوږونو به وهله ویسې به وبه قال حدثنا او دومره ویښته چې خلکو پرېښي یې دې ځای پورې نو دا نه دي جایز دا نه دي جایز هغه یو کس راغلی و یو مېلمه و یو سړي دومره دلته راځه او څادر یې مچولی و څادر یقین به خدای وکړه چې چا له ناڅاپي وګوري نو په یقین به دې ونیسي چې دا به ښه ځای کې سړی دی داسې یقین وکړئ چې داسې نو دومره نه دي جایز چې دومره شي بس زیات نه زیات دی زیات او که سنتو باندې څوک عمل کوي که نه د ویښتو د نرمو پورې کې پرېږدي سنت شو ثواب هم دی پکې بل اوس طالبان د دغه پورې نه پرېږدي سنتو په نیت یې نه پرېږدي هسې یو دغه کوي که نه یو مستي او شوق پوره کوي که سنتو په نیت یې پرېږدي نو پټکۍ ولې نه کوي مسواک ورسره شته مسواک نه استعمالوي خو ویښته پرېږدي وایي سنت مونږ وایي صحیح د سنت دي خو په دې نورو هم عمل کوئ او دا درې قسمه سنت دي دومره زیات یې مه پرېږدئ چې خلک ورته بد وګوري خلک هم ګناهګار شي بیا الى شحمة الاذنین کوي یا یې لږ لاندې کوي وبه قال حدثنا محمد بس د ورځ بعد به یې وینځئ یو ورځ بعد به یې وینځئ که نه ته چې طالبان یې چې میاشت کې نه یې وینځلي یقین وکړه سمه دغه دې جوړه شوي د جاله دې د کاونټرو جوړه شوي داسې نه ده پکار صفایي کوئ قال حدثنا محمد بن جرير بن حازم قال حدثنا ابي عن قتادة قال قلت لانس رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجاد ولا بالسمت كان يبلغ شعره شقة اذنيه. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویښته ګونګري نه وه ولا بالسبت خوارم ډېر نه وه وکان یبلغ شعره شحمة اذنيه او رسېده ویښته د نرمیو د غوږونو ته وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر البكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي نجيب عن مجاهد عن هذه بنت ابي طالب رضي الله عنهما قالت كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وله 4 غدائر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ کره راغی مکه کې په راتلو سره او 4 کونسۍ وې کونسۍ خو پېژنئ که نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کونسۍ نه یو سړي له کونسۍ جایز هم نه خو ویښته یې زیات و او د سفر حالت و ګرد و غبار پرې پرېوتو نو د هغه د وجې نه نبي علیه السلام دا ویښته 4 حصې کړي وو او راتړلي وو داسې نو دې ته تعبیر په کونسیو سره وکړو کني کونسۍ نه وي تړلي وو د څه د وجې نه راتړلي وو د ګرد و غبار نه بچ شي محفوظ شي او خوا دې خوا کېږي باد یې وهي نو محفوظ وي وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن ثابت بن انس رضي الله عنه ان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الى انساب اذنيه. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویښتان و الى انساب اذنۍ تر نیمایي غوږونو پورې انساب د نصف جمع ده تر نیمایي غوږونو پورې پوه شئ غوږونو د نیمې پورې دا ګورئ کله یو شان روایت کېږي کله بل شان دا مختلف حالات و د نبي علیه السلام ویښتان به کله یو شان و کله به بل شان یو صحابي د یو حال تعبیر کوي بل د بل حال تعبیر کوي حدیثونو کې تعارض نشته. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن يزيد عن الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلل شعره وكان المشركون يتركون رؤوسهم وكان اهل الكتاب ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ویښتان ځوړندول به یې ویښتان پوه شئ ځوړندول دا معنا ده چې دا مخکې او شاته به ځوړند و په منځ کې به یې لاره نه وه خیال کړی چې ګډ وډ شي همداسې یې ورواړی وکان المشرکون یفرقون رؤوسهم او مشرکانو به جدایي راوستله په سرونو د دوی کې فرق به یې کاوی داسې کوڅه به یې پکې جوړول وكان أهل الكتاب يسجدون رؤوسهم أو أهل الكتاب بصدل كاو يختبئ ظلمته وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء
نبی اسلام ته چې کوم خبره کې د خدای د طرف نه حکم نه وای شوی په هغې کې به د اهل کتاب موافقت وقع او ځکه هغه کتاب خاوندان ثم فرق رسول الله صلی الله علیه وسلم راسه بیا وروسته بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم تفریق وکړو موسی سر کې جوړ نیمه داسې او نیم داسې اوس فرق پکې سنت دی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن عبد الله المكي عن ابن ابي نجيب عن مجاهد بن عبد الهادي رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضفائر 40 نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدل دی او څلورو کنسای علما تاسو ته تعبیر وکړو کنسای نه وي اسی د ګلو او ګردو غبار نه راکټ کړو الله ورپسې شه ما جاء في ترجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد په بیان دغه حدیث کې چې راغلي په ګمنځولو د نبی علیه السلام کې الله وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس بن هشام وهو عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله ما عليه به ګمنځاو د نبی علیه السلام سره او زه عائشه ډېر معلومیږي چې ښځې له دا خدمت پکار دی چې د خاوند وکړي یو خدمت دا دی چې سر ورته ګمنځوي الله وبه قال حدثنا سرونه به ګمنځوئ لټان یې مادت کوئ بچه صاحب خبره باندې عمل وکړئ حدیث دی ګورئ نه وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا وقيل قال اخبرنا الربيع بن یا سليم ته مې څه وایو نه عن يزيد بن عطاء بن ولد بن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر تحت رأسه وتسريح لحيته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس زیات غوړوالی د سر کو سر به ډېر غوړاو او د ګیري او ویکسر قنا به ډېر استعمالوله قنا هغه ټوټې ته وایي کپړې ته چې د سر نه تاو کي سر سړی غوړ کړي او سر شپې چې سر غوړ کړي نو خولۍ خو پرې نه شي وښودی غوړي نو دغه دې کپړه دې تاو کړي هغې ته قنا وایي حتی کأن ثوبه ثوب زیات تر دې پورې ګویا کې چې د ده کپړې د تیلي کپړې دي زیات تیلي چې تیل خرڅوي داسې کپړې وې یعنې هغه شی به یې داسې و دومره داسې به ښکارېده لکه د تیلو والا چې یعنې ډېر تیل به یې استعمالول وبه قال حدثنا هناد بن سليم قال ابو التقوى عشان بن الشعصاء عن ابي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم قائل مخفف من المثقل ده یقینا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طرف نشور او اوداسه کې چې کله به اوداس کاو په ګمنځولو کې چې کله به ګمنځول په انتحال په پانی اچولو کې ځای تعالی چې کله به پانی اچول یا نه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرني يحيى بن سعيد بن هشام بن حسان بن حسن البصري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی ده د ترجل نه د سر ګمنځولو نه الا عقب با مګر لږ دا نه چې همیشه دې ورته ګمنځه مضاف کړي لږه کله یعنې نبي اسلام زینت ته به ډېره توجه نه کوي ځکه سړی شډل به ډېري رجل شډل به ډېري زینت خو د ښځو کار دی چې ښځه ځان برابري کوئی چې په یو عالم تېر شوی دی ډېر ښایسته عالم و هغه له وایي استاد صاحب سره که ځان تیاروه په فلانکي ځای له ځو هغه ورته وویل چې بس تیارېدل پکې صحیح ښه دی چې واده له چې ځان تیاروي سړی هر وخت تیار وي زه تیار یم هېڅ خبره نشته نو سړی باید هر وخت تیار وي ډېره ګمنځ استعمال نه مخکې به طالبانو له پته نه لګېدله نو دلته به چې راوختل نو دې دفتر د شیشه کې خو ښکارېده که نه موږ له خو دننه ښکارېده د بهر ځای او بهر له خو دننه نه ښکاري نو دوی خیال دا و چې موږ به هم ورته ښکارو نو ولاړ به ګمنځ به استعمالول مریانو به ویل دا څه کوي من پرېږدئ چې بس خپل شوق بار کول نه دي پکار وبه قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا مسلم بن حرب عن يزيد بن ابي طالب عن ابي عزاء الاودي عن قتيبة بن عبد الرحمن عن رجل بن صالح النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ګمنځ استعمالوله ډېر به کله دا سړی اودس وکړي یا کور کې فارغ وي یا داسې ټایم کې خلکو په مخ کې دا نه سړی ګمنځ استعمالوي دا آداب بې آدابو خیال ساتل پکار یا خلکو په مخ کې سر ګرول
یا خپې ګرول که نه بیا خلکو سره په ډوډۍ کښېني یا پوزه کې ګوتې وهل دا آدابو خلاف دي دا نه دي پکار درود شریف اللهم صل علی